بس ښځه مې له وکړله او درېیمه ورځ باندې ستا عمل راغی. انګور دې مو نه لیده او ډولۍ دې مو نه لیدله. ډېره سخته وه. صحیح ده. الله ته بس اسانه ورته واورېده. چې دغه کمرې ته دې کتل چې تا به وایي چې دې کې به د واصف کور وداني د هغه ناوې به وي، د هغه کمره به وي او هغې به ډېر خراب کړی وي. ستا واصف خویندې شته دی؟ د واصف د مرګ نه بعد روغې دي که لیونۍ کمره پاتې شو. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگرخان ما مردان پر رستم کې د ماربلو په کان کې حادثه وشوه. هغې کې ګڼ شمېر کورونه وران شو، ګڼ شمېر میندې ودرېدلې او ګڼ شمېر پلارانو ملاګانې ماتې شولې، بچي پکې یتیمانان شو او خویندې د وروڼو په غم باندې لیونۍ شوې. دغه سلسله کې دا وخت راغلی یم د تحصیل ضلع مومند د تحصیل یکغونډ اقرب ډاک کې موجود یم. دلته هم د یوه کوره جنازه اوچته شوې ده. واصف د پلار نه لاړې په پټه باندې کار لو، کور ته یې راغله جنازه. په دې درشل به دننه ځمه د واصف د پلار سره به خبرې کومه چې دغه پلار په څه حال باندې دی او تاسو سره به د هغه مورکۍ ملاقات کومه چې د چا زلمی بچی همدغه شان د حادثې ښکار شي او جنازه یې اوچته شي، دغه مور بیا په څه حال باندې وي. مخکې ځو، راځئ. قدرمنو دا وخت تاسو ما سره د واصف والد صاحب کتلی شئ، باقي تفصیل له دوی نه اورو. څنګه دی کاکا جي؟ خیر دی، خیر ونه غواړم. واصف عمر څومره و؟ یاره 30 کال خو شابو، تعلیم یې نشته او 30 خو شابو. سبق یې نه وویلی که نه؟ نه سبق نه ویلی. سبق یې هم د بېوسۍ او د مجبورۍ د وجې نه وویلی؟ نه ویلی، بېوسي وه. صحیح ده. او د څونه وخت نه دی دا مزدورۍ شروع کړې وي؟ دا اوس د 15 کال نه مې شروع کړی، 15 کال نه. 15 کال نه، یعنې 15 کاله ده په دغه کې تېر کړل، په مزدورو کې او منډو ترړو باندې که نه؟ صحیح ده. چې څه پیسې به ده راوړلې نو په هغې باندې به کور کې هغه مشکلات اسانېدل؟ بس ګزاره به کېدله، ته واورې خو مزدورو کې څه نشته، خو هغه حلاله مزدوري ده. دومره څه به یې راوړل چې زمونږ کار به پوه شو، شپې به بیا لاړ. ته بیا ما ټلیفون کړو، بیا په تمه نه ویل، بس بیا راله مړ راوړه. هغې له به راځم جي. ډېر په مختصر الفاظو کې راته کیسه ختمه کړه چې مړی راوړه، خو صرف مرګ نه و، شاته هم مرګونه پاتې شوي دي په دې کور کې. چې زه دې بچو ته ګورم دا هم لاشونه دي، دغه ځای کې چې مورکۍ ته ګورم نو هغه هم ژوندی لاش دی. په دې به خبره وروستو کوو. کاکا جي د واصف کویدن واده شوی و؟ کویدن یې شوی و. واده نه شوی؟ نه واده نه شوی، 2 ورځې شوی. 2 ورځې. په ده چې د کویدن واورېدل نه کار له لاړی که نه مخکې نه تللی؟ دې نه مخکې یو ورځ مخکې لاړی. تاسو دغه وکړئ، زه کار کوم نه چې پیسې را دغه کړم. ما له کویدن وکړه، ما ته بیا ټلیفون کړو، زه کار مې له وکړو که نه، اوس پیسې په کار دی. زه چې پیسې به درشي هغه به دغه وخت کې بس دغه 4 بجې به ما ته ټلیفون کوو، به دغه وخت کې اشرق ما د خپله واورېده. ته ورته ټلیفون دې ورته وکړو، خبرې دې ورسره کولې؟ خبرې مې ورسره 15 منټه خبرې کړي او 15 منټه به مې ورسره زنانه کړي، خپلې مور ورسره کړي که نه. مونږ چې مونږ له ته خیبر راته را دغه کړه، ته واورېده هغه مې کار دی، زه خیبر ته هغه کوم. خیبر بله لږ دی؟ هغه د ده ماما دی، واکان کې اوسه دی، هغه هم مړ دی اوسه. نو ویل هغه راته ټلیفون وکړو، ته واورېده ویل د هغه نه زه تېرېدی نه شم، ماما مې دی او زه کېدی شي جمعې په ورځ زه درځم، پیسې به یې دروړم، ته واورېده، خو زه به درځم، ته واورېده. بس بیا وروسته به دغه 3مه ورځ وه چې بس بیا ټلیفون وشو چې بس هلکان بس غرږ یې کړه. ما نه منله، ما چې ما څه اوس خبرې وکړو. ډېر خلک ویل چې زه نه منم، خو موبایل باندې ګوتې ورکوه، هغه چې بند شوی موبایل د هغه موبایل بس بند دی، بس ورک شو. او لاش ته څونه وخت پس میلاو شو؟ لاش ته څونه وخت پس میلاو شو؟ بس مازدیګر دا کار وشو، ماخوستن خبر شو. او دی څه وخت راوړه کور ته؟ دی بیا مونږ ته ټلیفون وکړو، ته واورېده چې دغه دی تاسو ځان برابر کړئ، تاسو له به د شپې په 1 بجه درځي. نو بس بیا زه د ټینګېدو نه وم، ته واورېده، بس به دې برنډه تاسو کړه، به دې کې ولوېدم، ته واورېده، بس
ځان خبر شوی نو تاسو دلته نږدې نور کورونه شته؟ او ما ته شاته نور کورونه دي درې څلور کوره دي به درې څلور کوره بیا راټول شوي. دا ټول خلک کوم کلی دی دا لاندې کلی هم راغلی. دا ټول راغلل او ښه راسه ناست وو بس بیا خو بارانونه ډېر سخت بارانونه وو ډنګان او سوري وو ډېره سخته وه. صحیح ده. الله ته بس اسانه ورته ورغله بس په خپلو سترګو دې ولیده چې دا واصف دی؟ یا خپلو سترګو مې ولي واصف ته راغلو بس صحیح بس کالبوت او کمسي کو کالبوت خو بس لیدل نه خو سود نه کېده غره داسې کار چې هغې باندې سود نه کېږي خو بس صحیح ده. ټوټې ټوټې وجود به یې راغلی و. بس راغلی بس صحیح. دغه اوسه ته خپله څه مزدوري کې؟ او مزدوري ما خپل هم دا کاڼو ماڼو دا کار کوو او دا دوی چې کوي خو لکه دوی بس ډېر دغه کار مې موږ دا وایي کارونه کوو خو زه اوس هلکان موږ لا غټ شو نو زه دوی به ټک ټوک کوي. اوس کار کې دا وخت؟ نه دې وخت کې خو اوس کار نه کوم بس داسې ډېره میره دا پټۍ مټۍ داسې ساګ دغه که نه دا به یم تپوس ته نه بار بار ځکه کوم چې اوس په لکه چې روټۍ له پیسې د چېرته نه راځي نو اوس بس د الله نه بیا غواړو نور څه اسره خو نشته. الله دې اسره ده. الله مې اسره ده بس مزدوري خو په دې عمر کې ته کولی هم نشم کمزور ما به دغه 50-60 کاله عمر ده دومره ما د خپله مزدوري خپل دغه وکړه اوس څه نشم. صحیح. بچي دې څو دي نور؟ بچي مې به دا 5 بچي او تې لاړې او 4 بچي ماشومان دي؟ هغه د بس یو پکې ماشوم نور غټ دي خو بس بیا کار کوي او ټک ټوک کوي کار کوي کار کوي بس خبره دا ده چې صحیح مزدوري کې څه دغه کېږي نه خو زه دا حلاله مزدوري ده دا مې خوښه کړې ده حلاله ده صحیح بس هېڅ هم څوک نشي کولی الله د طرف صحیح الله بس ټیک ده. زمونږ پې صبر دی. صحیح ده چې الله غم آسان کا. واصف مورکۍ کتلی شئ دې سره هم یو څو خبرې کوو. څنګه دی هورکۍ؟ واصف بس الله واغسه الله ماله دې زموږ ډېر صبر مزدورۍ هم دیګلې بس مزدورۍ کې لاړ نو پسې ډېر خفه دی. څه به ووایم دی وایي چې 2 ورځې مخکې مې وله وایي کویدن هم کړی دی. بس ښځه مې له وکړله او درېیمه ورځ باندې بس دا عمل راغی. تاسو کوټې موټې غم به مو له کړی و واده تیاری به و که نه؟ کوټه هم له نه وه کړې موږ یې مزدوري به وکړو کوټه به بیا وکړو بیا به له واده وکړو غریبي م وه. غریبي خو ځکه وه چې غریبي نه وه جي دونه غریبي وه چې بس مرګ یې لیده او مرګ په خوله کې ورغلی دی. دغه ځای ته څوک په ډېرو پیسو باندې نه ځي خو زه وایم چې ده به ډېره مجبوري وه دومره بې وسي به وه چې یو سړی مرګ ویني او په هغې کې ورځي جي. بس موږ ډېر خوشحاله وو په خوشحالۍ کې لاړه بس ډېر زیات خوشحاله ښځه مې له وکړله ښځه مې له وکړله بس خوشحاله. دا به څه وي چې کور ته به انګور راځي او لږ به دمه شمه ټول عمر ستړی ژوند مې تېر کړ او لږ دمه به شمه که نه. بس موږ ویل را به شي بس خوشحاله به یې ښادي به سېږي خوشحالي به سېږي هېڅ هم څه نه انګور دې مو نه لیده او ډولۍ دې مو نه لیدلی و. ماشاءالله دې زموږ په دې باندې ډېر صبر. واصف نه بغیر خو به دا کور داسې هم داسې دا علاقه داسې شاړه ده خو د هغه نه بغیر به ستاسو دا کور ډېر داسې شاړ ښکاري که نه؟ نه بس کور کې ګورو را ګورو خو لم صوت هم نه کېږي. عمرې دا دې ځای باندې پروګرام او دې ځای باندې پروګرام باندې کوم او جنګبیت صاحب راواړولی او به دا ځای نه ما چې واما بس دې کې به کمره جوړه کړم په خاوې دې کې به کمره کمره به جوړ کړم ما ته به نږدې مخامخ اوس کمره هم نه جوړېږي اوس څه وکړم ښه دی زه به دا وګورم ښه ده چې کمره دې جوړه کړې نه ده. د هغې وجه دا چې دغه کمرې ته دې کتلی نو لمحه په لمحه به بیا هم مړ کېدې ډېر په خرابېدې چې دغه کمرې ته دې کتل چې تا به وایي چې دې کې به د واصف کور وداني د هغه ناوې به وي د هغې کمره به وي او هغې به ډېر خراب کړی دی. ستا خبره بلکل صحیح ده زه بس کمره چې شوې نه ده که نه مونږ له خوښه کړې وه بس نصیب دی نور او بس کمره پاتې شوه او دا شاړه علاقه ده دا لاله مزدوري ده مونږ دې ته خوښه کړو ټیک ده جي ښه کې لاله ده ښه کې او موږ دا
هغه ډېرې دي ته اورې ده خو بس هغې زموږ زموږ د الله نه داسې دی چې دا ډېره خوږی صحیح. او دغه ډېر ښایسته ژوند دي خو بس لږ راباندې دغه شو ځکه چې لږ نه چې ډېر د باندې اور سکور شو، زیاده مې سره دغه شو ډېر د باندې اور سکور شو. جي د واصف خویندې شته؟ واسف خویندې شته دی د واصف د مرګ نه بعد روغې دي که لیونۍ؟ بس ډېره جړه پره بیا ما دغه ورکړه تسلي مې ورکړه چې بس نور د الله مال والله واوسي تاسو هم وجلی شي موږ ټول وځو ته واورېدل خو دا رانه داسې لاړې لکه نیمګړی که نه نو دا غوم جړه فریاد وکړو بس سر یې ولګوو څه به وکړو الله کارونو څه غږ نه شي کولی. قدرمنو تاسو د واصف د حاجي خبرې واورېدې، د هغه د بیبي خبرې مو واورېدلې، په کوم ځای چې به واصف کمره جوړېدله د واصف ناوې چې به کوم ځای ته راتللو نو هغه ځای هم مونږ تاسو ته وښودلو. او دې کور کې ډېره غریبي ده، د کور د حالات چې ما وکتل دا ډېر غریب خلک دي. کچا کوټې که نه ته مې وښودې په کوټو باندې اوس هم لرګي دي، په باران کې دومره راسسېدلي دي چې بیا دلته کې کاکاجي عمر د ده مطابق 15 کاله دی، دی خو په دې عمر کې مزدوري کولی نه شي. دغه یو سهاری و د ګټې وټې دغه یو سړی و، هغه به کور ته څه راوړل نو هغه هم ته خدای واخیستو. ډېر سخت امتحان دی په دې سړي باندې، ډېر مشکل وخت دی په دې کور باندې. د دې د حالات تاسو وکتل او دغه به ووایم چې الله دې ورله صبر ورکړي. ډېر مشکله ګړۍ ده او الله دې پې اسان کړي. نن دا ډېر وخت شوی دی، تقریبا نن 30مه 50مه ورځ ده، خو په دې کور کې نن هم د واصف د داجي په سترګو کې اوښکې دي، د واصف د مورکۍ په مخ باندې اوښکې دي. د دې کمرو نه اوس هم د واصف د خویندو د ژړا او د کوکو اوازونه راخیږي. دې دغه خپل زلمی رور یادوي. الله دې پرې هغه هم اسان کړي. خوشحاله اوسئ، خادم غواړم.